د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت المناک حادثه او یو د غم او د درد واقعا په 10 محرم الحرام باندې وجود تراغلی و. تاسې وشودل چې کله امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو هغه د ځان نه پس خلیفہ نائب او ولی عهد هغه یزید چې د هغه زوی د مقرر کو. بهرحال هغه یزید راولګېدلو او د خلکو نه بیعت اخیستلو په خپل مشرۍ باندې په خپل د ملک باغدور سنبالولو باندې حسین رضی الله تعالی عنہ دا سره بیعت ونه. لہذا دا معامله د حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت د دومره لوی واقعا دا هم په دې وجه راپېښه شو. اصل کې علي رضی الله تعالی عنہ چې کله برسره اقتدار او خلافت باندې مامور شو او خلافت ورته میلاو شو، علي رضی الله تعالی عنہ عراق خپل دار الخلافه د مدینه منورې نه منتقل شو کوفې ته او عراق ته. لہذا علي رضی الله تعالی عنہ اثر والا او د هغه تعلقدار د هغه ملګری دوستان په کوفه کې ډیرو. نو هغه خلکو حسین رضی الله تعالی عنہ ته خطر راولېږي چې تا داسې وکړه چې مسلم ابن عقیل دا راولېږه او ته هم خپل ځان تیاروا او ته هم چې کوم دی کوفې ته تشریف اوري وکړه راشه. لہذا حسین رضی الله تعالی عنہ هغه مسلم ابن عقیل ورولېږلو او په خپل هم تیاری شروع کړه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګېدله چې حسین رضی الله تعالی عنہ د کوفې ته روان دی او د کوفې خلک په دغه پسې خطونه را لېږي او هلته یې غواړي. عبد الله ابن عباس فورا رالی او حسین رضی الله تعالی عنہ یې منې کو چې ته به نه ځې کوفې ته. دغه خلک ډېر دوکباز خلک دی او کدی داسې چل کړي چې خپل دشمنی د ملک ته ایستلي. لہذا نو بیا خو ټیک ته تتلی شي بیا تا ته لاره هم وره خو که فرض کا دشمن یې هلته تا غواړي دا ستا د هلاکت سامان زه به دې کې نه متمزل. بهرحال هغه ورته ما خو اوس عزم کړی زه خو به خامخا ځم. خو چې کله د حسین رضی الله تعالی عنہ د تلو ټیم شروع شو نو لہذا ځان سره د خپل اهل بیت زنانه دا هم روانې کړل. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ بیا په منډه رالی او دا ورته وی چې کته عزم کړی او خامخازي نو کم از کم د ځان سره د اهل بیت نور او خپل کور ولدا مو بوزه. زه خو تاسو دا یو وصیت کوم چې حجاز ته لپاره خدای مدینه منوره کته ډیر غواړي چرته بهر تل غواړي نو لاړ شي یمن ته. یمن ولا خپل علاقه ده دا خلکو محبت هم شته او دغه رنګ دوکي ولا خلک هم نه دي. لہذا حسین سے په خپل خبره باندې ډټ کړ ولاړ او عزم کړو ځان سره د کور خلک هم تیار کړ. عباس سے عبد الله ابن عباس سے ورته جمله فرمایله وي زما د ترزیا کفرس کا زما چې ګم دی په دې خبره باندې ته د خپل خبرې نه اخته دي چې زه تا د یختون ونی سم د سر او را دي کاږم یا یو ډیر خلک راوړ کوم او ستا په مخالفت کې وردوما په دې خبره باندې ته بچ کېدی او نتلی نو ما به داسې کار کړی خو تا اوس عزم کړی ته د خپلې خبرې نه بس روان شو. لہذا مکې مکرمې کې په لاره کې مختلف رکاوټونه راغلي دا ډېر اوږده واقعه ده او دردناکه واقعه ده. فرزوق دا یو شاعر هغه چې کوم دی د کوفې نه راغلی دی په مکه مکرمه کې چې کله دوی وتله نو خبره یې ورسره وکړه او میلاو شو ورسره چوک د اهل بیتو ډېر مداح و شاعر و که نه و مداح مدح به وي. حسین رضی الله تعالی عنہ تاسو کو د کوفی خلک څنګه دي نو دغه فرزوق ورته وی دی شاعر چې سړی ګره د اهل بیت سره دی خو تلوارونه د بنی امیه سره توري دا وی سره. حسین سی بس ما په الله باندې توکل کړی دی او بس زبزم. بهرحال عبید الله بن زیاد ته پته ولګیدل چې حسین سی روان دی او په دې نیت باندې چې دې چې کوم دی په کوفه کې خپل سټیټ قائمول غواړي او خپل خلافت قائمول غواړي. لہذا هغه چې کوم دی حر راولېږو او د دې لپاره چې تاسو حسین صاحب د غسر چې کوم ملګری دي دا ماته حاضر کړي
او ما ته حسین صاحب راولې او پرې دایما چې دې کله رااله حسین رضی الله تعالی عنہ فوج ولیدو دا سره ډېر فوج سره دی په دې خپل مسکه ډېرې خبرې هم وشو خو دې حر ورته چې ځا عبید الله بن زیاد را لګلې ما زبتا دغه خپل مو زما ورته نظم حسین رضی الله تعالی عنہ او ورته زو بیا ته خامخا وزم یا بد لارې نه واپس کیږي او یا زتا وزم بهرحال دې کې د دوی تلخ کلامي هم وشو یو بلته دې کې سخت خبرې هم وکړي خو په درو شرطونو باندې غالبا چې کوم دوی متفق شو یو شرط دا و چې حسین سیبی ز په خپل د یزید سره ملاويږي یا مت الله رب پرې دی او یا چې کوم دې ما د مسلمانانو یو سرحد ورسوي چې هغه کې چې کوم دې الته وخت یې نو چې سره سره کی بهرحال دې خبره کې دا شرطونه چې ورسېدله عبید الله بن زیاد غالبا عمر بن سعد دا چې کوم دې هم هغه د دوی د طرف نه د یزید د طرف نه مقرر هغه هم دا مذاکرات وکړه او عبید الله بن زیاد ته دا خبره ولا ورته دا خبره خوري خپل آسان کړله لہذا ډیره بهتره خبره ده چې جنگ جګړه ونشي او خبره په بهتره سره حل شي او د حسین سیبو د یزید ملاقات وشي دا خو بهترینه خبره ده ورال شمر ذل جوشن دا خطرناک سره دی په دې باندې اوچت شو چې دا سینه شي کېږي او عبید الله بن زیاد په دې مجبور کړ چې تخامخ د حسین سیب سره هغه وجنګيږي او فوج کشفي وکا او دې چې کوم دې سوکا ختم کا بهرحال او بیا چې کوم دې په عبید الله بن زیاد باندې دومره خبره سخت ولیکله چې ته د عمر بن سعد ته دا ولیکا چې ګوره په خپل موقف باندې ډټ کرشه حسین سیب خلاف شه یعنی زبتا معزوله دا سي جمله ورته ولیکله بهرحال حسین رضی الله تعالی عنہ عزم کړو په لار باندې مختلفي خطبات ورکړي دي ډیر خلک د حسین رضی الله تعالی عنہ نه د لارې نه هم واپس شو او بار بار خطبه ورکول خو بهرحال خلکو دا غختل چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسوګینه تویش بس د عالمانو یې نه توی د غختل یو موقع کې د یزید د طرف نه یو والی مقرر او هغه هم چې کوم دی دا اهل بیت د خاندان یو کس چې عبد الله بن جعفر دی غالبا داغه خط لیکو دغه چې کوم د یزید د طرف نه گورنر یا ولی عهد او هغه به مهر وو دغه د الفاظ لیکلو چې وره تمرازا موږ بده سفر کې ستا هلاکت او د اهل بیت او هلاکت او قتل لہذا عبد الله بن جعفر سی په ځانیم خطر لګل چې تمرازا زما دراتلو پوری تصبر وکړه ځکه دا خلک د غباز دی د ستا په هلاکت په سراغ استدا لہذا تیسار شمال لیکن حسین رضی الله تعالی عنہ عزم کړو بالآخر مختلف واقعات مختلف جنگونه مختلف بلار کې حوادث دا حسین رضی الله تعالی عنہ رکاوټونه تر دې چې حسین رضی الله تعالی عنہ بالکل د هغه د شهادت ټیم رانږدې شو فوجونه رالل د حسین سبلار ونی ولا تر دې چې حسین رضی الله تعالی عنہ یو خیمه نسب کړل باغ کې اهل بیت په دې دوران کې چې کله جنگ انخلی او دغه رنګي د حسین سره د شهادت ټیم رانږدې شو نو دې خیمینا چې کله جنگ شروع دی د یو بل سره صفونه برابرېږي د حسین رضی الله تعالی عنہ د خیمینا معشوم پیدا شو د حسین سره زوی او هغه رالی حسین رضی الله تعالی عنہ په خپل غیږ مبارکه کې واغستلو او اذان ورته وی چې په دې کې د دشمن د طرف نه یو غشي رالی او دغه معشوم په دې حلق ونو هغه معشوم نه هغه غشي حسین سره راويستو او دغه معشوم حسین رضی الله تعالی عنہ دا معشوم حسین سے بغیږي کیسا ورکړه داس یو او داینه دا هغه راوغستلو په دې وجود پوری مګلا د خپل ځو په وجود پوری او الله ته فریاد او زاری وکړه بهرحال یو موقع کې چې کله دا فوج راغلی دی د حسین سے مقابله کې او د فوج صفه سالار او حسین سے دوه ور دي په مازه باندې د مازیګر مسکی حسین سے دغه د یزید د طرف نه چې کوم یا د عبید الله بن زیاد د طرف نه چې کوم صفه سلام مقرر دی هغه ته بزان مسکی کنه وینه زو پتا بسې جمع کو دشمن او دوست دوه په عمر په حسین سے پسې چې کوم دی امامت وکړو او د هغه په امامتۍ کې په مشرۍ کې مزاده او بیا هم حسین سے معاف نه بهرحال د دومره اهل بیت مسلم ابن عقیل هم شهید او چې کله داغه د شهادت خبر را لې حسین سے تا نو لہذا حسین سے بازار او قطار وجل او واپسې باندې سوچ وکړو خپل ملګرو سره مشوره
چې یاره که فرض که چې دې شهید شو لهذا زموږ د شهادت خبر خو یقیني دی لیکن د مسلم ابن عقیل کسان خاندان خلک پاسې دو چې داسې کېدی نشي موږ به هغه پورې نه واپس کېږو څو پورې چې د مسلم ابن عقیل بدل اخیستی وي بهرحال ورسېدله مقام ته جنګونه شروع شو او دغه رنګې اهل بیت یو پسې بل شهید کېږي یو پسې بل شهید کېږي بالآخر په حسین سے باندې وارونه شروع شو خدا و چې په حسین سے باندې چا مخکیواله او پهل نشو کوله هر څوک به یریدو دغه تاریخ ولو لیکلی دي چې هر یو کس دا وی چې زما مخې ته حسین سے تیر شو لیکن ما زړه نشو کوله بالآخر سنان ابن انس دا خطرناک سړی د گزار چې کوم دی په حسین سے په وګ باندې کړو دا غلاسي چې کوم دی د وګې نه د وجود ته جدا کړو او بیا دا سنان ابن انس راولګېدلو او د نيزي گزارونه چې کوم دی هغه بچا باندې وکړه په حسین سے باندې وکړه او حسین سے چې کوم دی شهید کو علما فرمایي چې 32 یا 33 گزارونه دا په حسین سے باندې د نيزي شي او د یو صلیخ یا دو صلیخ گزارونه په حسین رضی الله تعالی عنہ باندې دا تور شوی دي او بل اخر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت چراغ چې کوم اثرات باقی پاتیو د حسین رضی الله تعالی عنہ په شکل کې چې هغه په امت کې د غیر رڼایي خوروا دغه سنان ابن انس او دغه رنګ شمر جلجوشن او عبید الله ابن زیاد دا په قتل کې د حسین صاحب سره ملوث او د حسین صاحب چې کوم دی نه حقینا هغه په ځمکه باندې توی شو او دومره د غم او د جړا او د کرب مقام چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه او د خلفای راشدین نه پس کله غم او صدمه امت تر رسیدلی دا هغه د حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی شهادت حسین رضی الله تعالی عنہ سره د خپل اهل بیت چې دا لس کسان یا 15 کسان دي دا چې کوم دی حسین رضی الله تعالی عنہ دا غوي سره جامع شهادت چې کوم دی نوش کړي دي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت چې کوم چراغا او روخانتیا او رڼاګانې وي د حسین سے په شکل کې هغه تر قیامت پورې چې کوم دی هغه رڼاګانې په امت باندې بند شوي لہذا د لویا علمناک واقعا په 10 محرم الحرام باندې وجود تر غلی دا په دې کې څو خبرې ضروری دي دا کومي واقعات چې شیعاګان کوي په ځان باندې راځي ماتم کوي او کوم غم او غصه کوي ټول د اسلام نه مخالف دي اسلام موته د دې حکم نه دی راکړی لہذا د حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت هغه الله په خپل دربار کې قبول کړی دی او دا د امت لپاره یو ډېر لوی غم دی دغه غم په وجه باندې هم الله پاک امت مسلمه ته د قیامت په ورځ باندې چې کوم دی نجات ورکړي الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي